لن نقصرك منتا نغورکو فا ایمان و فتابداری مانی علا ما جاءنا من البینات حقا چه مثل اغوی اخکار رخی دا سیر طریقه خدایی چه اغا شیف اخبر امسائی که اخلاقی دغه پیلوری شي نظر باندې بس په خپل شي زموږ امثال شي خدای او همساد یا امثال شلا هغه غټ خمارنا جوړ کې شي بیا دا خبره صحیح دي نه ورکو ته پکارو نه باندې والذي فتن بينات اتك او په هغه خدای باندې چې موږ پیدا کړو پرم ته نه ورکو دا تاسو بینات باندې او دا مې شي ول بینات قسم دي زم په هغه خدای باندې چې موږ پیدا کړی فقضي ما انت قاص كوهغا چې ته فیصله دا ابو الکلام آزاد ته کتابونه دي او انګريز مخاطب په یو زمانہ کې هغه په خپل زمانہ کې په تحقیق دا ویلي ښه لن نؤثرك على ما جاء بينات والذي فطرنا فقضي ما انت قاص هغه کې انګريز مخاطب کوي انګريز ته فقضي چې سجينونه یې پانسه کوا فقضي ما انت قاص زه ته دې کنه دا په دې کې د دنیا کې انما تقضي ما تقضي الا بهل الكتاب بس په دنیا کې انما تقضي ما تهوى او تحكم ما ترى في هذه الحياه الدنيا فحسب اظن الدنيا تمشي وما لنا رغبه من ابتعاد بها ولا رهبه من نيد عذاب لا يكون نيد خوفو تركو فواسا ان امنا من يوانا بخبر ربنا ليخبرنا كفانا شوبك الله متقل تيزمنا كفر دي گناهون دي سحر دي وما اكهتنا عرق جانو لجور كده بأغير السحر الله ورد يوم مشت اكرهتنا څه مطلب دی سو کو فرعون دا خلق مجبور کړو په سمانه اعلی تعالی المسجد سحر وځه کوي دا تعریف کړ په دوه اسو کوئی په مقابله باندې چې تاسو په مقابله کې سحر کوي لازمه ابو عبید یو عالم دی قاسم بن سلام چې بادشاہ امر وکړي او سړي ته دا اقرار اگر که دمکین چې مرکون دی او دا کار وکړي سني ویلو هم دی خبر پوهیږي نو زما خبرته وإلى ذلك ذهب سادة الحنفية كما في عامة كتبهم اس فرض کا بادشاہ چاہتا ہے سڑے عمر کا اکمر دینے کو وقت پرے کو دا خو اقرار شو مرکوم دی اقرار شو جیل تدی اچو هم اقرار شو چیوی اکی غیناو کوان دا هم اقرار دا تو پوئے که زمان بخبرو نپوئے گاڑوئے میں بات تقدیر دومرا چیو حاکم چاہتا ہے سڑے ممرکے او دغه سره ویل په ملک ولدا دا امیر به وجه دا نه واجه کنه ما یې د زور کړی اقرار نه کړی کړو هغه ته وایي چې نو چې کنه کوم نه کوم ما دا په کې پټه پروسه ده کنه کای هره خلک کنه بیا تاسو پیدا دا پکې مجرد امر السلطان شخصا اقرار وان لم يتواعدوا والى ذلك ذهب الساداتنا التحديه كما في عامه كتبهم لما في مخالفه امر من توحيد المكروه لا سيما اذا كان السلطان جبارا طاغيا بدماش او سرکش وی لکه د فرعون پشان دي نو بیا خو هغه بخامه شوینا وکړه خبره ورسره ډیر خبرې وکړې پټي پټي مې وکړې بس دا یادو والله خير الله خدي وابقى هم يشدي دا جزاګان او سزاګان همشني انه خبر خدا سره شان خدا سره نه یې تر بوزو کې چې خپل ته مجرمان جرم کوونکي کافر ګناګار هغه پر جهنم دی نه پکې مري او نه پکې ژوند دی او څوک چې راشي الله ته مؤمن ښه عمل کوي دا کسان دې په چتي مرتبه دي جنت ته اقامت چلی اعلان لري نو همیشه توسيږي او دا جزاء هغه چا ده تزکا جزان پاکي د ګناهونو تذكى مواقع لا اله الا الله وي تطهر درس الكفر اوس پدې کې چې زو جهنم دند شي لا پکې نم دلته پکې یو حدیث پیش کړي چې کافر پکې نه مري لا يموت او مسلمان چې دند شي ګناګار نه مړ شي پکې نو بیا احساس نشي کولای اخرج مسلمون واحمد بن ابي حاتم بن مروان بسيط بن سن خطبه اما لا جهنم مجموعه فإن لا يموتون لك اما الذين سبحانه فإن النار تميتهم اماتا ثم يقوم الشفاء ويشفعون بعبادها الى اخره ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعباده دوس برکه څه شو فرعون او داغه مرګري چې څو اخوش اوس داګه نه پس ساحران مغلوب شو موسی عليه السلام غالب شو اوس بندگان رواني د اسرائیل په
تشفیب و بندگان زما او تعبیر بسنه په عبادیت و اذا ذا الله رحمت تشتا زما خاص بندگان فضلهم بطريقا وهذا غير طرف امساق ولا يولار فدريات يبسن چوچوي يبس وچوال توي يبس په معنا يابسن وچ یو قرات په يابسن شو لا تخاف درکن چې نو می درسه نه به یریږي درسه دونه چې فرعون براوسیږي په ما بس ولا تخشى نه به یریږي د غرقې دونه چې دریا په می غرقي فاتو فرعون ورپسې شو پدی پس فرعون بجنوده متلبسا ومصاحبا بجنوده یا بعض یاتی کا ورپسې ک فرعون خپل فوجان ورپسې ک فرعون خپل فوجان دا متعدد شي ته موسی علیه السلام وګورئ د شپې فاول کې قلزم تا او دي مختلف السؤال فرعونیان نکاری حیوانات اختر ریشاگی توزی او دوما کسان دی خدای خبر سنی شپد لکا او دریز زر او سنپاسا او د شپیتو کال عمر والا بکم د شروع بکم نو روان شو نو فرعون راورا شو واخرجو معهم جسر یوسف فقط خبر فرعون فوجان جمع کرو ادو پا اسونو کی او یا ذرا تو اسونو دی او دای مخی پیش مقدمت الجيش وا اسوکو وزر کسان سوارا سوکو اینا لس لکا و پینزل لس لک کسان والله اعلم فغشو من اليم فکر دی فرعون اللہ ما اغشی غشم تی پرکر دی اغشی سو من الیم دریابو او دی کلمه دا ما دا سدی موصول او دا ولی موصول راگے مبهم راگے مقصد تینا یرول دی تعظیم و تحویل اي علاهم منه وغمرهم ما غمرهم من الامر الهائل الذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كونه دون مختصر مطول ويا طائق بدلوي شيء مسند له کله موصول شي ولي موصول کوي د پار د دې خبر چې پټ شي او دا ابهام پکې غټواله پیدا کړی واذل فرعون قومه خطا فرعون خپل قوم له فغلط لارکو وما هدا لا رخوذ لله دلته تیوی خبره کوي علامه تیوی فرعون یو خبر که وما اهدیکم الا سبیل رشاد تاسو نه خیمه للار د هدایت خیمه دا سخان دی پوری دغه ته نه غلا خیمه د لار نه کو د ضروري وی اے بنی اسرائیل فرعون خبر راځي اوس بنی اسرائیل د نعمتونو ذکر کوي دینی او دنیوي اے بنی اسرائیل قد جئناکم تاسو مکه من عدوکم دشمن تاسو وما عدناکم تاسو مالک او جانب الطور طرف د تور اکم طرف الایمن چې خی طرف دی تور ته ورغه ته ځای خی طرف چې کوم دین اق طرف ونزلنا عليكم من التلاشي كتاب بدركم اولئكم فتاة من ترنجبين والصمصم والسلوان ورغان الله تعالى اولئك فتيك سنبرات لمن سوكوه دواري بشانتي اصل بدران لنا سوء مرغان براتهم وقلنا لكم خروي د پاک غاړه ته ذکر تاسو ولا تقو فی سرکشی مکه پدې کې سرکشی څه مطلب چې خوراک وسل شروع کې نعمت شکریا ادا کوي اے فی مالکم بالاخلال بشکره وتعدی حدود الله بالصبر والبطر متکبران کې ګیمو او پدې باندې نه حاصلو د ګناهونو باندې فیحل علیکم غضبی نازل بشفقات السما او په شاته نازل شي قصه زما قد هوا راو ولته ته قوه زیاده لفظی ترجمه معنا هلاکه هوا يحوي قد بلوت هواوي او حوي هوا من محبت نحالكا لازم ترجمه واني لغفار لمن تاب او ذو هن كلمه بعد هاجتا توبه سي الكفر وامن الايمان وجكم شو واجب الايمان دي او عمل كري عمل مستقيما عند الشرع ثم اهتدى بيعود خلق هدايه پوري ابن كثير پر یو کې نقل کړی دي ثم اهتدى بيعود خلق اهل سنت الجماعات پوري دلته چا قول دي وقيل مراسم من السنة من اهتدى علمان لعمل صعب يجزى عليه نزلت وقيل ثم عمل السنة نزلت بكر هذه اهل سنة الجماعة دا پاکی او خبر اوکا استقام على سنة الجماعة ولو نحن المجاهد ومزاحكة وغير وهم السلفي ثم اهتدى سيد القاسم لا الجمون دا والخط لا بهداية وما عجلك من قولك اوس موسی علیہ السلام روان دي ایو سو کسان سره دي او یا کسان دي نقبا ملکانان دته لک مخکش الله تبوک اشتول د مخکره
دا کار ستا مناسب نه دی پکار نه ورته پسې ورستو ورتلې یو د سره ورتلې څنګه چې لوط علیه السلام ته چې ته پسې ورپسې شو تبي ادبارهم تعلم پکار چې یو ځای او دا تا مناسب کارونه نو خلاف الاولا شو وما عجلك سشي مخي کړي سشي باعث ته پتا باندې ويتزمن بالتشبيه انكار السبب الحامل هذا سبب چې دی باعث هغه نشتی دی وجود ایمان په دې مسکه معنی چې خلق بغافل شي او تداري پروانه ساتي چې غراله کړه نو افسر فيخو راځه بلادي بلادي قدامه کې ولاړ قال هم اولئک دغه قوم زما اولای دغه دي علا تری په قدم زما یا ډېر لري تلغه نه مخکېما حاصل دا ارز الخطا په اجتهاد څخه خطا شین په اجتهاد خیال زما ډېر پسند دي ابي کې بس نقصان نه وعدل تو الى ربي او تطلع مکشو تر ذات تخوشاله شي هغه دې مهم لري او درشو او دا تکشوا تزرع مکشو تر ذات تخوشاله شي دا صوب د عجز تماثله تا خوشالکو مستاراج کول غواړم نو په دې وخت کې نامناسب حرکت وی نه حضرت موسی نو شو په دې پوښي وانکار اصل فعل لان العجز دقيق من نفسه دا مخکیم کښنه دي او په مناسب مناسب نه دي او بل دا چې تعالی پکاره ته ورسولات له چې هغه د اخواني خوانش شي نو په دې وخت کې دا عبد الرحمن یو ځای تر شه د حضرت علی قاتل هغه د سار په مانځ راوته جمعه ته دروازه ته ولاړ یو دی یو بل پتوري وهلري هغه بیا شهید شوی دورځي بس دې چې بچا واجو نو دو ټول چې بلافات کنه د بودا سینې په حضور کړو ابي وعجلت اليك ربي لترضى خلاص دې کښو هم به الحمدلله سبحان الله چې خو یې کښم سبحان الله جب یې کښ خپه شو جوړ ولې جاري اوس الله نشته او چې دا ټول بلافات د حضور وعجلت اليك ربي لترضى زکات ته مخکې کېږم چې ته خوشاله شې ما څه کار کړی دا پکې وایا وعجلت اليك ربي قومي الله پاک موسی علیہ السلام ته ان قد فتنا قومك من امتحان کړه چې ولې قوم ستا من بعدك پس جایستانه واذلهم السامري او سامري خراب کړی دي صحیح ولا کړی دي او بوتیرا اواز کوي او خلق ته راځي د عبادت کوي دلته ویل شوی دي چې موسی علیہ السلام سلوي خو دې کړی شل دې تیر شو خلق وی چې شل پرشوي نو د پاکستان جیل ته معلوم دي سوال لس کاله کې پیژنې وکړه چې تیر شي نو دا ورځ په کې دالي صاحب کو شپې ځان لا چې شوي نو شوي سوال نو سلوي خو شل چې تیر شي شل پکې ورځ شوي شل شپې شوي ورځ خو تیر شي او هغه قوم چې مخکې راغلي هغه څوک انا نقابا دي او دا باقي قوم دي او سامیر خطا کړی د سامری په اړه کې بحث ته سو کوئی مشر بنی اسرائیل نه یو سامری خاندان دی څنګه موسی علیه السلام ټول کېو څنګه څه کېو څنګه کرمانو څنګه باجرماو څنګه عباد البقر نو وبالجمله لن دلاره چې منافقو اظهار د ایمان کاو دنه وکړي څخه دوسه ورسول روان واپس موسی خپل قوم ته غضبانه مصدي اسفا غم جن اے زما قوم تاسو وعده نه وساترو یو خسته وعده چې دا موسی علی السلام چې راځي زموږ له کتاب ورکوما تاسو به کتاب پاکي برنامه پاکي به هدایت افطال علیکم العهد ایو تاسو په تاسو زمانہ دغه زمانه تر شو امرتم دا تاسو قتل اي يحل عليكم من هذه فتاسو غضبون غصه دربستاسو فاخلفتم تاسو مخالفتکو موعدی د زمانه د وعده زما چې ما تر کوم وعده کړو دا هیڅ په انتظار ونه قالوا ما خلقنا موعدك مستاد وعده خلاف نه کړی چې موږ ثابت قدم یو په خپل دین باندې امو بشه نه ورکو دا په خپل دین ملکینا په خپل اختیار باندې کار نه کړی دا خو من چا کړی دی بان ملکنا امرنا یعنی ان ولو دا کوم خپل نه کړی دا په سمې ته چل کړی تلکی چې ملکینا 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 درې وانی وي واستذر ان الملك والملك والملك بمعنى قال بعض چا فرقونه کوي تختلف
ولكننا حملنا لكن هم بني باسي اوزارا گناهونه یا کاری پیری د خایس تقوم و د کالو د قوم د کافر قوم فقذفنا مغرد الفور کی دقسی اغرد السامی هم اوزار د ویزر جمع دا ویزر پیٹی دا وی نو پیٹی اسی دم شیغه ته ویزر گناہ ته هم وی زګدا گناہ پشان د پیټی دی نو گناہ ته هم ویل شي نو گناہ ته هم ویل شي پیټی ته هم ویل شي نو دې ته اولاد دې کارو ته ویلي دا سبب د گناہ او دل ترازی وقد يقالو اوس دا مال د قبطیان گناہ نه پرې معنا چې دا سبب د عبادت ته جلل ته کېو ته گناہ ویل دی سو کوئی هغه زمانه کې مال د غنیمت حلال نه او چې حلال نه دا دې پر گناہ شول او سو کوئی دا حلال لکه چې الله پاک فرمایي او ځکه کم ترکو من جنات وعيون او بیا مقام کریم او اسماء بني اسرائيل فکرای یا ته جات شوی دی او بهر تقدیر دوی چې له د کالی واغست او چې کالی واغست دلته روان دي چې زموږ سواده دي او مونږه کالی را کوي چامي را کوي ناصر بیا وتا سامری او غیروی دی محمد اسلام چې دا خبره دا کالی لري لما فصل موسى لربه قالوا انكم اتحملتم وذا من الحمل فرعون دا سامان دي ځان اتفاق دا ګندي وري بلکو دا طریقه غوښتوي یو بل غوښتو بل ويقصد سامره د خاوري وي یو روایت مدا مستلې دي هارون السلام تیویر شي د سره مسو لاس کایو غلطه ورزینه ورزومي خو اے هارون علیه السلام ته دعا وکړه چې څنګه قرآن چاوش یا الله جو خبر یې بس کوي څوک دې وایي څوک دا خاور راځي کله چې فرعونیان روان دي د فرعون مخ کې جبرئیل السلام په اسپس پوه او دا اسپس خپل دین او د خپل لاندې خاور شنکی دغه پسینه کې واچو شي لکه د اسمک شنکی چل پکې راځه فرعون نه فرعون مثلا اوس دا وکړای وې دې کې به خامخا څه شي نو خاور واچو دا غنس خیوس نو دام پکې نو عامه الجمع اکثر علماء داوي نو دبشن چلو شو فكذلك السامي فجاء السامي وما اضطراب من اثر حاضر قبل السجود جبريل وقع النار فقال هارون يا نبي الله او القي ما بيدي فقال نعم او هارون قال له الا كبعض ما جاء منه لي فكان كل عجلان يسنى له خوار فكان يوبل رياض استعاد خلية من القبط رأيت الحدود لمي پس موسى رسول الله صلى کاری راغون کې چې موسی علیه السلام شي چې فیصله کې بوشي جمع کړو ولې کړو سامیر په کې موټي واچو اخرج راو سامری له د په خلق او اجن سخه یا په حقیقت کې سخه دام په خبر یا په شکل د سخه دا په کې قول دی د ځان یو وګړي له خو دا غلطه आवाज سخه په شنه आवाज کوي فقالوا للسامري او څوک دا مرګري دي هاذا الهكم دا تاسو معبود دي و اله موسی فنسيان دا وی فنسيان موسی هي کړي دي اوس ګرځي په خدای پسې ګرځي خدای دته ناشته او دي اته فنسيان دي وی فقالوا هذا الهكم او فنسي موسی نه شوی دي نو ذکر کنه دې پسې ګرځي د دې عبادت کې فعبدوه والزموا عبادته فقد نسي موسی دا تاسو اله عبادت کوي هذا موسی دی هغه یې شي تاسو خیبه سوګسه سوګ دا هذا الهكم دي خبر شو او دا الله کلام دی هذا الهكم واله موسی نو بیاوي فنسينا دي سامري د موسی عليه السلام خبره پرې خو دي موسی عليه السلام یو خبره کړو دی بل هغه پرې خو هغه هیر دا دین ته الله فرمایي فلا يرون دين ګوري الله رجع إليهم أنه لا يرجعون دينه واپس کې دي خلقو ته قول خبره جواب نه ورکړي لکه د صيبه شوی او نه مالک ته تاوانو د خيري او ویلو ته حضرت مسلم مخ کې دلینا اے زما قوما انما قتنتم به تاسو فتنه کې چولې شي په دې باندې دا د دې خبره ده او رب تاسو رحمان دې په ما را فاسسكم واتي امري زما حكم منای قالوا لن نبرح عليه
همیشه به په لمن عاقبین چې لکشان حتی چې واپس شي موسی موږ به د چې لګیو نو بچا پیره عقوب بنا د سخی عبادت وکړو او دې متنه او ولته به هغه بس چلا کړه دی با سجده وکړه چې بل ځای به دی بیا سره او ګډېدل بچا پیره کله پوښي اذا خرج بلا يكون حتى يخرج ثانيا وفي روايات كان يرقصون عند خوارهم او قال السبيل الذين كانوا وهو هذا الصوت الفتنه قال نبرها همیشه به په دې باندې چې لکه شان اقامت حج واپس موسی علیہ السلام یا هارون سمانی او تعالی را تتایل ظنو چې خطا شي الله تتبعني چې په مان را پسې کېږي اوس الله تتبعني کې اوس بحث دی دا الله ته څه زیاتی دی څنګه ترجمه شو سمانی او تعالی را چې تاول دل چې خطا کېدل ان تتبعني چې په مان را پسې شي وي دي باندې وي دوی سمانی او د نتا بيداریا تقدیر غوړه نه کړی معنی نتا بيدار معنی د تابعدار له شوی دی د نتا بيدار نه هول دا لاوي زیاتی دي سو کوئی دا لا صرف خفیف دی ظاهر شو ان تتبعني چې زما تابع شوی سمانی او تعالی تابعدار زمانہ لا تلریک یو ترجمه ده دوی مدادا چې په ما پسې وراتلې سمانی او دراتلو په ما پسې التلاره اذا خلق خود خراب شي په ما پسې وراتلې وکړه الله تقبل شو سمانی او تعالی د نه تابعداري چې ما پسې التلاره یو تابعداري دا چې ما سکول سمانی او تعالی تابعداري نه تبع مکان الله تقبل دې لري او چې په ما پسې التراشه سمانی او تعالی دا پسې کېدو په ما پسې التا په ما پسې التلاره وکړه الله تقبل شو السوفویل التم مرازو بلتم دا او دا تتبعانی که لا مزیاتوا او دا لا تتبعانی متضمن که مانا دا حمل لده باید را سشی مانی او تالرا چتی مجبور کری پنتابدار زمان سمانی او تالرا چتی مجبور کری پنتابدار زمان چی ما سکول اگا دی پری خودلو دی سمانی او تالرا دا پکی بانش والمانا ما حملک الاتباعی هذا بالتباع فإن لمن الشيء مستلزم للحمد على المقابل دام بك بينش أفأسيت أمري تازما ده حكم خلاف ورده قال يا ابن أمة وده مور ده بلارم كده وده مور زيادة وحبته وده مور زيادة لا تأخذ بلحيتي من سجير زما ولا برسي مخي لا يولي ملا فتخبلك هو سرا دام بك وعي خفاكيكم او حضرت موسی علیہ السلام چې ډېر وسناک حديدا متصلبا غضوبا وقد شاهد ما شاهد وغلب على ظنه تقصير في هارون او دا خیال دا چې هارون السلام څخه کمی شوی او چې بیا د پیغمبرانو خو څخه کمی نه عمدن کیږي نه صحوان کیږي نو دا کمی رسنګ محسوس کو په دې اوس نه پېږي دا جواب باغ کوي چې کوم خلک دا خبرې کوي نو بیا تاسو کې ماره به تاسو نه کوي دا دا خیال له چې دا څخه کمی شوی یا صغیره یا صغیره منسا انی خشیت گردم کذا فزور باندې خلق راون کم او پس ورپسې شما او نو جنگ شروع شي نو څوک به زما مرګ شي مخالفت نه یا ریدم که فزور مې کوله نو تابوي چې په وخت بین اسرائیل نو فزور مې نه کول تبلیغ مې کاو خبره مې کوله پس تا غوندې نرمه غوندې او دا مې خطر وا چې دي جنگ ونشي په تاسو کوم درکلمه زکات تابوي چې خلک دې پرې خو تر ولم ترقوا قولي زما د انتظار دي نه کو وحاس اعتذاري اني رأيت الاسلام في حفظ الدهماء والمضارع دا غنو خلقو په حفاظت کې او د دې په نرمۍ کې دا طریقه وذلك على وجه لا يختل به امر شي انتظام ته نقصان سي واجتماع استاد ملامتي سبب جوړ شي خبره پوه شو دا خیال دغه قال ما اخذتك يا سامي استاذ خیال تاسو قال بصرت ما لم شيء زه په شیمه په هر شي باندې پینې پوهه دفتر ولیدو ته بصارت وي او د زړه ته بصیرت وي زه پوهیدم په هغه خبرو چې دی پینې پوهه نو د بصارت معنا جارحه ته ویل شي او د عقل هغه کار ته او لم يقصد به دین پوهه دا چل مال راته دین نه وته یو قیاس پکې دا څه دی ښا بصرت بما لم تبصر به زه پوښیم پاګه چې تاسو پینې پوهیدلې کدا ټول اخلي موسی ته تم پینې پوهیدې او استامر غری پینې پوهدو یا اول موسی ذکر کوي په طریقې تعظیم باندې دا مې لشه انت وقت كان في مخرج ابن جرير عن ابن عباس ول جبريل دا دریافت شته دو
دو پیژنو وایو پیژنو لما ان کان یغزو سګن دې چې ورکیو نه چې تمور غرزولې یا باراميه ولا چې ورور غرزولې دی بارتلو هغه له پي ورکول ان خاف علی امه مور دې دلا چې دا په نوم چې القت بغار په غار کې چولې فاخذ قبضه من تحتها الفرس والقى في رواه انه لا يلقي فتي غرزم عقبكي بل روایت اجلی ویدل چې سورې په اسماني راغی موسی عليه السلام به میقات ته چابل چلو د قد موسی نه وای غسل د زید خو خود اسنا یوموت د خاور بل روایت ویدل اسفو جتای خاور وته دا غنه دا راوځي اذا دې بت شامي دا غني متوسط وذلك فخبصت قبضه من اثر سور واغست ما يوموت تقدم دا قدم د رسول سوق جبريل او بیا پکې من اثر فرس الرسول او بیا فرسم پرېدا من اثر حافر فرس الرسول بیا پرې وامرستو یو موټه د اثر او د قدم د سوی او د خپو د استقاصدنا رسول مراد جبريل او عبارت کی حذف د مضافین حافر فرس الرسول فنبستها نمو غرزل پا دی کالو والشوقی یا دسخی پا دی خیطه کی او دقا سمات خپل نفس خیسته کری دا خواهشات نفسانیو لارج نن دلیل عقلیو نن عقلیو نن الهام دا طولو او دیوی دا ترجمه دا گانو خلقونا رسی نقل دا منقولهم دا مشی دا منقوله دا پا دی لاشو فدې پوښي ثم ذكرهم لتفصيل الآية هو الماسور من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وتبعهم جل أجلة المفسرين دا ابو مسلم یو عالم ترشید اصفهانی معتزلی ډیر ذهین دی امام رازی ډیر اکثر مرګتیا کوي او په دې وخت کې د ابو مسلم ترجمه امام رازی مو کړی دا او دغه شند مولانا ابو الکلام آزاد وغيرها هم ولا کړی نغوی د چل لري هغه د رسول د مراد جبريل السلام دا لري کوم خبر دا په دې کې متعارف چې رسول مراد جبريل مراد رسولنا موسی او عبارت کې حضرت حافظ او فارس په ګراوه دا خلاف الاصل خبري ولیکي او د قبضین مراد د انوټه د خاورم له مرادو معنی معمولی غوندي تابعداري ستانه کوي ظاهر مسلمانو ما دن مسلمان نو او بیا پکې با صورت بمالم ما معلوم کړو هغه چې دین او معلوم کړی دا خو دې شو او لم تاسو کې نه پوي دی دا طریقې تاسو معلومات معلوم موسی ته نو ما واغسته موته د قدم رسول انستا تابعداري وکړه په ظاهر کې او چې خیمه یو کو هغه ظاهري موته من گزار کو تابعداري وکړي او دا نسوان کسته کړي وای مسلم اصفهانی شي په قران کې تصریح د دې ذکر کړی او دلته یو بل وایي چې مراد رسول موسی دی او دا اثر نه د سنت او رسم دی جوړه نه کړی دا په دې پوښي خلکو ځان کې یو اثر فلان د پلان کې په قدم روان دي او خصوص دا حکم دی چې موسی لما قبل سائل بالله والمسألة من امر التاويل لا کړی هغه بسط منشي عرفت ان الذي على القوم دا کی خبرن دا دې په کوم طریقه روان دي الله توحید مني دا غلط کار دی وكنت قبضت قبضة من أثرك شيئا من دينك الساتين نفسه فنبضت طرحتها ولم أتمسك بها او مخي أثرك وريوي او تعبيرك فغائب باندي دا دي سوق بادشاہ الناس دي قال الامير قال الامير او رسول چې وته بیا خو پیغمبر مين وې دا خندا پورې کوي ته نه پیغمبر وې دغه خو کافر لکه څنګه کافر یا ايها الذين نزل على الذكر انك مؤمن دسی وی او بعض علماء مددهم کوي وانتظروا بعضهم دا امام رازي دي لانه خو تحقیق امام رازي په دشتم جلد کې صفحه یو سل یورس کې په دې وخت کې هغه جلدونه چې اتنې ګوره شپارس کتاب وي په هر کتاب کې دوه حصے او باید د قول د مسیح جبرئیل اسلام کو محدود نه په اسم رسول باندې او دا غي یاد شعر مخکي نو څنګه په کلام الرسول هغه ذکر کوي اګوره په کې مضاف او مصحاب رسول رسول الله او تقدیر خلاف الاصل نه او بیا وی جبرئیل ماری دلو
ولې دې نو پیژندو او دې څنګه خبر دی چې په دې اثر کې د حافظ پر رسول کې دا اثر دی بیا دې وخت جوړي حالا دا کدا سی وی نو بیا خدا خاور په خپل ژوندې پکار وکنو نو څنګه چې کوم دې خاور نه ژوندې کیو دا بل څه ژوندې کی او بل جبرئیل السلام راغلی فرشتہ راغلی او د فرشتي نو خبر دی نو چې هغه راغلی چې هغه پیغمبر ته فرشتہ راځي خو هغه پیغمبر څنګه بیا دې څنګه پیغمبر انکار کوي واجیبا په قران کې شته د رسول اطلاق په جبرئیل باندې انه لقول رسول کریم په بني اسرائیل کو دا شایع لفظ کته تقدید مضاف دی دا ډیر زیات په کتاب الله کې غیر مره او رؤیت جبرئیل شو نور خلقون دا الله امتحان او د پسینه کې الله واچول د بل چانو په دې پوښوي دا د دې چې دا غینه اساس کار کوي بل چا خو نو مول او دام کې د موسی نه ورغلی وي چې په دې کې راځي اکته په خپل اخر کوم دین شو ما اکثر دې دا نه سوچ وړي خلکو او اکثر په خپل فرقيږي نو چې بل سره مستعمل کیږي نو سي او دا اعتراض چې لکه موسی عليه السلام څه دوکي موږي کړی او غریب پیغمبر هم دا خبره دی ګور معجزه مقرونه دی دعوت رسالت جګړه رسول ما امو خوارق لاو خدا شو کنه دا څه خبرې کړې دی د مسلم مخالفت نماسور دی دخل القرون مما لا يقال اسلوب بقبل الغائب يهوديان ولا سامريش تکړو کنه دا په دې کالو کې لیکو دا غي اثرات دی دا خبره بد اصبحاني سره مقبولي وي زموږ سره مقبولي بار تقدیرو دا پکې د امام رازي خبره شوي دا پکې د جمهور شو ودرستو زما یو استادو ترجمه کوله بوخاني خبر ما په وخت کې خیالي ویله سل دغه ویلې صدران ویلې شروع کې وته وی شروع کې مولوی سمو خو د بو سیدم په سوکانو د سوکانو په کلی کې وسیدم او التزام استادو اغلط یو مقبره وا دریا خان بابا ورته ویل شي پای کې خار کې یو سړیو هغه له تنخوا ورکوله د سوکانو په جمعاتو پای کې وسیدو دا ترجمه چاته کوله ما په وخت ترجمه هیڅ نو کړی او د والد سره مې سم ترجمه کړی هغه مې کړی دا ترجمه شو مې دا دې کوم څه تاسو وایي یا عبد الله ابن عباس ما چې نقل نه دا نه نقل ثابت نه دا چې خبرې ډېر وکړي ما په وخت کې دا استاد خلاف وکړ دا څه هغه ابو الکلام آزاد تفسیر مخه تخولو دا غي حوالی ورکولې دا نو پکې مو چې رګل موسی مولانا عبد المنان زما استاد درې میاشتې تقریبا دا سره ما وستلی محمد سره او دا چې کوم سره وته ویا په دې دغه کې دې په دې طرف کې کیسه چې دې په خو خیبر طرف کې دې پکې او د والد سره پکې غالبا دینو د والي هغه طالب سم طالب زما ګیر نو په نو هغه ترجمه کوله او ما ته ناشتا و ښکار شول ما خیالي او صدراوي بیا بیمار شو د وړو بوله تکلیف او سپریشن یو کو سلو مې ډاکټر سبق باندې زړم داګی تا داګی په پال شم د سلو مې استعمال تیر کړی دلته می صدراوي پاو کې می صدراوي یو مې سبق مې صدراوي او یو میاش کې په یو هفته کې می خیالي مولانا حمد الله صاحب نو ما خیالي وي او یو میاش صدراوي نو خیالي خو ما پرې هو زړه او صدراوي یو میاش پس پرې هو نو بیا څه نو بیا چا متول وی لګی تناسیم او چا میر زاهد وی لګی تناسیم او اسناسیم وخت ورو یا زمو د مولانا حمد الله بحث راغی په سوکانو ځکه چې سوکانو والا موږ دوکرا کړی و زم مرګو لرا صابر یو سره مختمه د مدرسې وی یو سړی دی یو فقط وطن کې دی او ډېر لوی عالم دی او داسې دی او داسې دی هغه حکم کوم او هغه اوس حدنو مونږ یې بوت نو ما ورته وی چې تاسو حکم دې خساره کې پلان کې نه دا خبره مکه وسم زموږ خلک ساده کوي شرالو داسې یو ډول مونږ ناسو کورسې دي بل ډول بل ناستي کورسې حکم نشته ناګان مولانا الحمد لله راغی کورسې کې ناست بدمعشانی مخالفي ټوپکه وسره چې دی بلازمن بحث کوي او د په مخ کې کوي او دی به پړ کوي نو خبره وسفاش ما حکم راولي دا حکم ما دا حکم نه
زمون د فقهاو بحث دا چې حکم د طرفین په مرزاوي یو تقاضي وي چې حکومت مخالفه تسوي قاضي ما او ته چې مخالفه تسوي حکم به دوړ خلاص او کوم وخت مور چې فیصله نه کوي په دې یو واپس شو خبر خلاص او بل د دنیا قانون هم دا دی چې په یو جج د اعتماد نه کنه دا خلک بدل په دې جمعي کې مالي سره ما تعلقات خلک زمات مخالف مولانا صاحب دا ویلي الحمدلله چې الترا من اعتماد اوس دا اشاره شو کنه او دلته را باندې مې الت من سیکل زکاون اعتماد نو دلته سیکل زنی زکوما ایمال ته سیکل دکان سو مې صدرا مې درنه ویلي تبعیات پیجنې سیکل صحیح خو سیکل دغه تبعی شنی کنه ور دې ما د پانکې دې ته وایي تبعیات سیکل می زکاو درنه تبعیات ما قلت انت قرآن نو ویلي ما قلت حدیث نو ویلي ما قلت دا کتاب ویلو ویلي ما د خیالي نو ویلي ما جرأت ته معلومه ده چې ما سبق شروع کو یو هفته تیر شو ما سبق دغه څه خو زینه ویل اکرا سبق کولای شي وړي راخدا کنه نه شي کولای دې شي نه ویل مې وای نه ته یاد نه نو مولانا سے بیا زمانہ پس ما یې پیدا راوست زما استاد دی نو ما ته وی چې ګوره الته درات سویو مې خو یو خبر دا و مې کړو دا په کوم ځای کې په خار کې دا ولا محمد چشتی په جمعات کې قوسیه مدرسې په مدرسه کې دا خبر شي او ته مناظره کړې و او په مناظره کې خبرې کړې وي ښا هغه مناظره چې پاکي علم غیب خاصه د الله دا په دې پوښوي او کرامت غیر اختیاري دي په دې پوښوي او دعا بعد سنت بدعت ته په بدعت مشتمل لا غم چاپ کړی دا تاریخي مناظره مولانا عبدالرحیم او مولانا غلام محمد او د سختونه پښتې نو ما تاسو ته ویلو چې وره هغه شو پرم مونږ شو خو سره لاغې نه علم غیب خاصه الله شلا او کرامت اختیاري نشو او دعا بعد سنت بدعت شو مشتمل شو بدعت په سیره و باندې دا ممکن دا بس نو اسی خبر کوم سیکل خبرې مې شروع کړې دي تعالی تبعیات خبرې کوم بعد تقدیر زما د استادان پکې داسې شته کنه یو مولانا حمدالله دی یو مولانا عبدالمنان وفات شرک الموسیقي هغه بیا جماعت اسلامي کې مرسومات معلوم شو چې جماعت اسلامي په جلسه مشر شه دیوبند فاضل ناغوي بصرت ما ولد هغه چې تاسو لیدل یعنی خلق لیدل دي بنه ګور ومه ګرځول او دا ترجمه وکړه او دغه سمات خپل نفس خسته کړی قال ویل فذهب نماته تزک موسی ویل زک دخلكنا رانا شان من بين الناس لکه صادق سره پر ژوند کې ان تقول تبو لا مساس لا مساس ان لك انه ثبت لك او دا ثبوت لك في الحياه فجن توکي سر ثابت ان تقول غيبا لا مساس مسكول نشتي جنس مسكول لا مساس جنس مسكول نشتي نسو کوئی دب آوازم کاو اسو کوئی نا دا اختیاری خبره نه و دې مجبور و دې دې چې بچا الله فرست کړو اب ته بنیو کله بچا مس کړو دې بته وذلك تعالی رماه بدعوى عقام په یو شن مرز باندې لا يكاد مسوحدا او مسوحدا كائن من كان الا حم من ساعه تربنه حم شديد فتحام الناس دین دخل کو پس خالق وتحمو او د بچا یې بیا اخصاص دي لا مثال ولا مرض نو طبعا هم او قصدا اختیارا الله بدا مصیبت مبتلا کړو چې دې بچا ته مستکیدو ته باغلی وو کله ته بچا له مستکو بیا به ته بینو دی وی وغه بینو نو ته بچی وستي یو خو دې پسنګ ګرځیدو وحرم عليه ملاقاته ومكالمته ومواقته وایو وغیر ذلك چې له فعال کی من بین سن معاملات او بصار بین الناس او حشم القاتل اخر چې قتل وکړي او حرام تلاشي او ځان ته د بچی نو هغه خلک نه غلط کوي دقشن یا یو سره وحشي پرې مېرو کې منډي وਹੀ دا غوښه او جبایي دې سموایا ته مویا خدای به تخدید خاف او هيبه او جعله بلې پوښي یہی په بلې اس سوګیر موندو یسو کې مسکی نه گویا کې دوای نه کوي او اسی گویا کې چې په خوشي مېره کې گویا کې دی وای چې لا میساسو د سينو چې چاته به आवाज کو نه خو دې په خوشي مېره کې دی نو گویا کې د حالت داري دی له خپل مرزي ویلینو دا پکې وکړه بیا علماء نقل کوي
چې د څنګه په مسلک کې زموږ په دین کې هم داسې شته مخکې تیر شوی دی په سورې توبه کې درې کسانو هلالو ربیعو کعب پیغمبر خدای ویلو خلق ته خبره مو سره نه کوي او بیان ته وایي کدي د امزال شي 50 ورځې پاغي مندا حالت راوي او دا ابو حنیفه مذهب اوسم ده سو قتل وکړي بهر د حرم غلا وکړي نو حد په انت بیت الله کې په حرم کې نه ناقص کی قال بینور دی بو بنور کې چې بنور کې سړی مشي بونه دې برسي لګره چې اواز چلا بساس دا بایکاټ چوتو بایکاټ القاتل لاجئ الحرم نحو ذلك يستر خروج په اسلام کې ګوري بایکاټ هم شته دی ها غم خادي بو سره نکو په دې په یو صاحب او خاص دا ټول تاسو لري چې په اسلام کې دا خبرې کم ذکر راغلي دي دا یو عالم ویلو کوثر نیازي نو دا خبر یاد درا چې په اسلام کې بایکاټون راغلي ښا موسی سے فصحب سره پر پجن کې راځي ان تقول استوي لا مساس مسکول نشته دي دغه منډه وهاله او خلق ته بيداوي چې قال مرضي وان لك موعدا استاذ فاري وزمانه د وعدي لن تخلفه ته ولكن واستکه دین شي دا خو دنیا شو اخرت کې به هم څه بدل وي وانظر الى الهك ور خپل معبود الذي ظلت تجرر تفاغه باندې عليه حاكم پر باندې ان په عبادت چې لکش انه حرقنهم يوسيسوا ثم نسفنه بیا بيوالو في لين بدرياب کې نسفن الوزو چې والو نو خلقم لال فرعونان او کاری وسلم لال دریاب انما الهكم بشک معبود سبحان الله دی نش حقدار دی باسه والا غنا وسع محيط دغه اله كل شيء بارش باندې علما فاعتبار ان الله علم فحد سموه كذلك نقص عليك نسي بينه پتا باندې من انباء ما سبق د قصو د مخکنونه وقد اعطيناك ذکرت من لدنا خپل ذکرا یو یاداش او نصيحت کتابا منتبين على هذه الاقاصيص والاخبار حقيقه بالتذكر والتفكر یو کتاب ذکر مشتمل دی فقصو باندې خبرو باندې شاغل لایق دی پر نصيحت او سوچ باندې دغه سوچونه کوه دا کتاب ذکر دی په سوچ من ارغانو سوچ مخوالوي د دې کتاب فانه دغسره يحمل راجوړي په قیامت کې ویر زران پیټه په سره مسته ویر ګناه ته وي نو ګناه ته موږ ویر وایي دا پیټه شو نو ګناه ته ویل شي پیټه ورته ویل شي دې به ګناه راخلوي پیټه وي خالد په همیشه به په دې ګناه کې په دې وزر کې او خالدین حال شو وسائلهم حملا يوم القيامه او ناکار دې په اعتبار د بار باندې د پاره دي او قیامت کې داخل دا بکلوي یا تا وختو چې کولې خوشاله کی ارغون کوم مجرمان یوم دې په دې کې زور کمزور زور د ازرق زمانه سو کوئی سترګې بشني اسوګ رنګونه به حاله کوي زور په ابدان ټول بدن به شین او دا بد شکل بخاري سو کوئی نه سترګې به ذکر د زور ته صفات شته چا د ذات مراد نه سترګې شوي توصیف شې شو په صفات تجوز اسوګ مراد نه لاندې ابن عباس ته وشي کله زرقان راځي کله امیان وې دا په یو وخت کې دا په بل وخت کې دا په بل يتخافتون بينهم غلي غيب خبرې کې خپل کور کې الا بستم تاسو دې کړی په دنیا کې فرشتي وته وي الا 10 مگر لس راځي او 10 مميز شي 10 ليال یا 10 ايام کته چې ایام شو بیا 10 فن پکارو ماوي دی وي دا مذکر مؤنث لري چې معدود وي او چې معدود نه بیا مذکر مؤنث دواړه چي شي والمذكر اذا حذف قياده قد لا يقطع بالطاء والكحكل كسائي ثم من الشهر 5 تاپته وایي نحن على ما يقول مواقفه تقريبا داخل السوي دا چې زمانه د لوګس چې دنیا کې څومره دي شي پاو کې امثلهم طريقه کم سره چې ډېر خيار په اعتبار دا طریقې سره اعدلهم رايا وارجم عقلا امثلوي او خياروي ماهروي پلارکه نسبوي تصديق په دنیا کې الا يوما مگر ورځ ويسلك الجبال ولن سبوارد اوس قیامت خبر راځي او چې قیامت راځي دا غوړو بدی حالت وي نو دې تاسو کو دا ممکن د واز خان دي په پیغمبر پورې نو وای دا غوړو وسکي فقل تو يا سبحان ربي نسبه وابي رب زمان نسفن الوزا والكرم لي لقد الشغو پشان دي لاول به شګي کی او بیا به خوري وری کړی
او دا فقل لن فقل کی اوزل من خبر کر بیا راگی دلتا یو مسئلہ کئی امام رازی نکتے بیانی کلا پا قرآن کی رازی یسألونکا کلا وی ویسألونکا دام خبر کی دا دی جواب کئی چی کلا یسألونکا راشی نمان دا سوال زان لشیو چی ویسألونکا او دا تبوسم کئی نمطلب یو تبوس شیو مخی دوباره پس داو شو متصل نعاب تبزاری عاطف ویسألونکا داو کل ربی چې مستقل سوالي مخکې د بل سوال نوي نو ته يسألونك شو چې مخکې بل څه شي بیا يسألونك معنا د تاسو شو دام شوی دی او دا بیا جواب ته راځي نه کله کول راځي او کله فقل راځي او کله کول راځي او کله کول کټشي دا نو جواب کله کول راځي چې دا مسله وي دا عملیات یا د اعتقادیات البته کل پیغمبر ته سوال دی جواب کړي خدا پورو مسله نو کل وایا ساری ورته کما سبخینی وی کما جګړه کما کوته وایي نو مانځه مسله ته پوښتنه وږي کوي نو ته وایي او چې دا اعتقادیات مسله وي نو بیا فقل متصل ورته وایا ځکه کدا اخیری مسله ورته ونه کی دې په گمراه باندې شي نو زر زر ورته وایا ومن هنا قال الإمام مقصود سيئة الطالب في الحسن ونشف فلا جرما جوابه مقصود بحد التاقيب لك التاقيب بيان فلي مسألة وسوجته غير جائز او په فوهد يوجد غيرش دا خبري امام راضي کړی دي بیا اتقان کې مشتره دلته بیا نه شوی دوشوی فقل او کلا قل نشتري او کلا قل اشتري په بلا واذا سالك عبادي عني فاني خليل انت قل نشتا ول نشتا تقول في غمر جواب في غمر نور گئی الله بخو نور گئی نو دا مسله برشا کدا خلق د دینی مسائل تفوس کوي نه په قل تو وایا قل تو وایا کې اعتقادي مسله وی ک عملی مسله وی خو د مسلې د دین تفوس کوي قل وایا وتا فقل تو وایا او چې کله الله نسواري او سوال کوي نو سوي اذا سالك عبادي عني فإني قريب قلت كذكا واسطي وسيلي بألوي چې خبر السوال د مختونه وي د مسالې ته وشي نو وسیله پکار ده پکار د پیغمبر را باندې لیکن کله الله سوال کوي نو الته وسیله ندي پکارو څه په څه خبر کله يسالونك وي کله ويسالونك وي کله بقول وي کله فقل کله بقول وي لکه دو درې تاسو په یو ځای کې ودوا ويسالونك او تفوس کوي او تفوس کوي او تفوس کوي قلوا مسألة ونقل عملي مسألة كما انزل مسألة دروجي قل تو يا سهر كما استخيم كما ذكر کدا عقیدی مسألة چې اصلونه به همیشه کوي کدا قدیم وي نو دا به همیشه وي اگر حادث نو قدمی کی با څنګه نفقل متصل وای چې عقیده خراب باندې شي حادث ندي قدیم ندي حادث دي دا برهي نفقل او کچرته داسي وي چې هغه ته مثلا نه تاسو نه کوي ته الله نه سوال بیا ته قولهم کټکا بیا واسطي نشتري بیا به الله تر برای راست خبرې کې الله سوال قبلې دا خسته نقطه ودي مسلمان راځي نه دا وزوس خپل خبره کوم ها خپل خبره کوي مانزل راشي باندې ویلې راشه نور خيتي مسکوا نور پریوزي مسکوا ولتا وته مش باندې راشه تاسو کې تاسو دغه دا نه الله اکبر الله اکبر اشهد الله مانزل شهي رسول نو د دین په مسلو کې تاسو کوي مونږ خپل طرف نه کوو روزي خپل طرف نه کوو پیغمبر تاسو کوو ایسا دي خیراتونه په خپل نه کوو چې پیغام دې وسیله پکار وسیله کټ او چې کوم دې کې وسیله پکار نه دي یا الله مال راکا دولت راکا یا الله کې بابا تاسو موتبه الله ته کاکا سے به تاسو موتبه الله ته استاد په خاطر ورته وته چې کوم دې کې وسیله نه دي پکار انت وسیله چې کوم دې کې وسیله پکار دي انت وسیله کټ د دینی مسائل په سلسله کې وسیله پکار دي هر مسله چې ځکه نو عقیده څنګه ده
عمل څنګه دی مون څنګه دی روزه څنګه ده نشي دا کول پیغمبر نو وشل تکي خدای ته موږ هیڅ حاجت نشته خپل ځان لګیږي او چې کوم یو وسیله د حاجت نشته دی الله نه سواري نو التوي نو الله خو به وسیلو کار نه کوي کنه دا خو د پلان کې بادشاہ بشن دي نو التبکی او الله به کټه واذا سالك عبادي عني فقل بكتك اني قريب زنه دي ما زه جواب کوم الپیغمبر نه منځ شو زه دا وکړم سعودي رسول نکته دا پکې د امام رازي نکته وي تاسو مخکې ومما يحب السكلاء غپ کې ورخه غپونم تاسو بستل شي یو غپ کې یو خدای بچي مرده وړي خپل اوس هغه خندول غواړو دا مخند هله خپل شي یو چان چې تاسو کو دا چې لږه فقل دلته فارغ لو مخکې فانوا ها کله د بوزو نقول راځي بل ته فقل دا فاول دا وي صغت جاهل سړي فقال ما جن صغت سړي دا الله تبوس کوي لا يسلم ما يفعل دا خرب نه الله تبوس کوي تو دا الله تبوس کوي الله خپل کار کوي خو دې خدای څنګه است جواب وکړه دا پکې وره یو څنګه چې دا تاسو کو جواب یې ځکه ته په قران کې خبرې کوي ته په قران کې خبرې کوي زما تر کیسه کوله یمنګ د مهتر جفرا ولا تدیو زمونږ یو استاد هغه منطق ورته نو ورنه سم نو چا یو تاسو یو عالم دیو باندې چې نو کې تاسو دا ورته دا الله په کلام خبرې مکه واخا دا ناس په پوس نه کوي دا پکې دا د کتاب دی هغه ما خپل ترنه وایي نو چې قران نه تاسو کو دا جواب نو ته په قران کې خبرې کوي جواب یې درکا خلک په قران کې خبرې کوي ته په قران کې خبرې کوي دا د الله کلام ته په دا چلو شي نو خسته جواب به دا یاد درو دې پوه لا اسمع حمال اما درى ان معناه انها يلزم من السؤال ان يسأله ودل عن هذا من هذا على جهل الرجل ان دون ما قال يبالي ما قيل ويقال فيذرها قريب الى الله قد دغا هنا قاعا ميدان قاع ميدان تويلش او صفصفا هموار قالوا شي درشي زمکه به هموار شي سوق پستیز مکه ته وي سوق هموار زمکه ته جوهري هموار زمکه صفصفا مستويه مزمکه همواره قال میدان صفصفا همواره لا ترى فيها نبين تپری غروب دی رینو کې نه په دغه کې ایوجن کوګواله ولا امتا نو چتواله رابیا یوم دې تمو دایت په یو څه نه ورپسې بشپا आवाज کوونکی پسې आवाज وکړي اسرافیل علیه السلام اول په کېبو کې دویمو کې چې اول خلک ومشي دویمو شي خلک براوچت شي داخل ورپسې الداعیه په دعوت ورکون کې پسې او لا وجره نبی کو غواله د پر دای به هم کو غواله نه کوي معنا دا غنه بخلق کو غواله کوي هغه طرف ته منډي وي د دې ترجمه دای دا على معنا لا يعود له مدعو دا غره پر کو غواله نه کوي نه بل شي او دا غره کو نه کوي وقشات الاصوات غلي وشي اوازن للرحمن الله د پر عجزي فلا تسمع نابرته الا خمسا مگر کشات صوتا خفيا خافتا غلی آوازو سو کوئی خط الاقدام دقو کشار با اوری وهن يمشين بنا حميسا يتقب تيرو ننكي لميسا مخان روان دي او روان دي بومن حميس ما غلی آوازو نکی دقو کشار ادھر رمان پیدا ورکا سفارش مگر آغا سوک پیدا بکی چی جاتو کی اللہ رب سفارش مانی ورضی اللہ قوله او راضی دوائنا دفات دی سری ودې پوښتنه یا د سفارشي د پاره یا چې په سفارش کې راځي دا پرواینا واقف دی الله هغه د خلکو مخکې چې مخکې او سورسو او یحاتن شي کول خلقو به په الله باندې علما په اعتبار د علم ودې پوښتنه د الله باندې چا علم ناراض سلام دی ویل سبحانه یا سبحانه ما اعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا يتغير تعالى الجنس والجهات جعل الكليات والجزيات الايمان بنعمه التصديق والاقسام بحب التوفيق ولا يفيدون تصور بالكنها بكون ده الله حقيقه ده سوق شمال او شیخ سعدی وی اے برتر از خیال و قیاس و گمان وهم وظهر چه گفت اند شنیده مخوانده ایم دفتر تمام و گشت وفاین رسیدو کتاب دکش عمر ختم شد با هم چونی
دا اولی وسبیت من ستا په یو علم کې من خبر نشو ستا علم څومره دی قدرت څومره دی اراده څومره ده احاطه شکر خلق په علم باندې وان په الوجوه عنا يعني تابيش او عنا يعني قصد عنا يعني قصد عنا يعني تابيش وعنت الوجوه عنا يعن خكارشو يصد عن الدنيا اذا عن سودد اذا كانت العليا في جانب الفقر عنا ما نزعرش وعنت الوجوه تابيش مخونة مراد مخونة اصحاب المخونة خلق زواب وقد خاب بطار هر ذات همش دي او قيوم منتظم دي وقد خاب لو مرسو اغا چاچ بارکی فضان من ظلم موقولا ومن يعمل الصالحات سوک چی بارکی فضان سوک چی عملو کی لو ناکار اعمال او دي مؤمن خدا شو خر اعمال ادي مؤمني فلا يخاف ظلما دي بيهيك ظلم زمان ثواب بك تميجنا ظلم منع الثواب ان شاء الله ثواب زيادة وثواب کی ثواب الله وكي ولا هضما دا كمين بهم يدي وكذلك انزلنا دقتسي راقصة ما سنگا وخلا دقتسي بيانو تاتا قرآن دلسكو كتاب عربيا چه عربي نكو لغت عربي چه خلق نكوي وصرفنا فيه الوعيد عربي ينقلي كدام قيد لأنه يتخذ اخبار چه خلق دا كفر ولا نظر بس او يحساب پیدا كده قرآن لهم فاردي ذكرا نصيحات سبب فتعال الله الملك الحق وچت منزه ده استعظام له وعد وہی ذکر شو اوامر نهی ذکر شو اوس د الله ذات ډیر اوچته چې دا قران لګلې دی دا ډیر غټ کامل دی الملک او بادشاہ دی المتصرف بالامر والنهي تصرفات کې په حکم باندې دې پوښي د ایو جا وعده او شاوید الله دا وعده دی ویریږي وما يدل چې دا القران چې په دې قران کې کوم قواعد دي څنګه کې سیاست الهی دا سیاست الهی يتضمن صلاح الدارين الدنيا وداخل السلام فقيده لا يحيد عنها لتجد إلا مخدوم هالك مگر رسوا شيء وهلاك شيء الحق في إيجاد بالحكمة وفصل الراغب بموجود الشيء لا مصر الحكمة مخي لحق الرمان كلمة موجود بالحكمة الله حق معنى إيجاد إلى الشيء وحكمة مطابقه اما موجود ده يو شيء ده حكمة راغب مثلا موجود بالحكمة راغب حقه او دواتا كربا راغب حقه ولا تعجل جلدی موقع بالقرآن فلسطو القرآن من قبل ان يقضى إليك وخالق انت قرآن كلاشي تاتا وحيه تبلیغ ده جيب الاسلام شو وراغي في غنبر القرآن بالقرآن دبا تكي غبي دبا تكي الله ورطوائي لا تحرك به لسانك لتعجل بيوي ان علينا جمع القرآن اندلت من قبل ان يقضى شوى الى قرآني سورة ختم شيئني جل موايا او زبر التخين ان علينا جمعه زبر قرآن جمع کو سنستاكي وقرآن فما بيان لازم دي ذي قرآن ذي بيبيت المستلب شيء وقل رب زدني علما يا الله زما قوها سواكا يا الله زما علم سواكا وصل بالآية علم خشيده دا ولنش يا الله زما مال سواكي زما دولت سواكي وعلم ملير کی علم ملير کی بطلب زیادی او بعض وی چې پیغمبر خدا توائنان ده شوی ده یوشی پزیاد الا العلم ده اخر الترمذي ابرمات عن نبي قلتا يا صلوي اللهم انفعني بما علمتني يا الله شكم علم براكي تدير تيسراكا وعلمني ما ينفعني هذا الفوضة ما تفيد راكي وزدني علما والحمد لله لكم الحال بالحديث قال سعيد بن منصور وعبد الرحمن بن مسعود فبذلك اللهم ارزقني ايمانا خدايا زدني ايمانا زما ايمان سواكي وفقه المهارة ويقين وعلما وما هذا الا بفضل العلم وفضله علم خشير دا ځان خبر چې ماته قدر نشتی ښا مونږ ټول ته نشته اسی بوایو کنه چې علم خشيره ته بواته وي زبتا وکاو بینه وښه مخابره تکوم که تاسو خپګیږئ نه مولوی سي او جی استاد زامن دي کنه وای ګور علم وای علم خشيره نو تاسو ځان ته علم خشيره ما ته په خره کسره ما ته وی په خپل نه نقول هذا الفرق خمون في عملنا كقول خبره پوښتنه ما ته مویا او ځان ته مویا ټول ته ویا علم زمانه ولا يفهم قال فرم په زمانه بعض خلق بقى شنو يرزينا قسمه الجبار فينا لنا علم وللجهال مرو لا لا تقسيم خوشاله شيء لنا كده اظن علم للجهال
فإن المال يبني عن قريب وإن العلم لا يبقى لا زوال لا تكبر أو جاد حلفيني وبقى ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم الهدى لمن استهدى أدله وروانا خد أهل العلم ودين خلق تنين غنان وده الدين علم ده الدين علم مولد زمانه کې حالت تاریخ فخا بخلق علم کا د صحابه زمانه کې تاریخ ودی کې کوم چې تاریخ ولولین علم روان شي زایلم کوم ولیکه د دې کلی قاضي وزین پټخون خبر ولی علم کې د دې مدرسې مدرس وزین ولی علم کې د دې جمعه خطیب وزین ولی علم کې دغه دې کې بجج سین ولی علم کې وزیر اعظم بزین وزیر اعلی بزین دا علم قدر دی کنه نو التخلق چې اسلامي حکومت راشي نو علم قدر به پیدا شي چې اسلامي حکومت نه دا علم قدر به نه وي علم څه کوي خلق وای خلق د پورخان وی خلق اسمان ته خطر الله دې نه شي فروان علی واقع نه ان روانه او پیدا خبر داکو چې اسمان ته وسنګ شي ولې پوښو او چې امام شو نه امام پیژني امام زموږ نه پرشتي ولاکم نه کوي کلم سګره سور کین استاد څه په دنیا امام وغاب خلق علم کو انتخاب ورکو ولا حکومت بمورکو ولا نو خلق علم کو اوس وسنګ شیخ سعدی یو خبره کوي چې بادشاہي زما علم وخت دی دین می وخت دی هغه چې دین دی وخت دی او عالمان دي خو دي پیران سور کومو او علماء له پیسې ورته چې خامخا علم حاصل نن سبا علم خشه دی خو تا ته وایي تبا علم کې وایي ولې ته مولای استاد عمل په ولې ولې استاد لا ولانو ادم علیه السلام استاد لا وو ټول بل ادم ټول علماء زهدي او بهر تقدیر علم خشه دی خو دنیا هم ګره یاد درا تاسو نه چې په دنیا پسې داسې ګرځي او بیا پکې علم وکي او قزامري کوا او کنه شته او کنه منځره تبارک الله او لا قران علم ټول بدعت رسومات کوا دې پوښي اکنه کې بزج ما پرې نه کړم اب بیا ولا خپل دلایل وایي درو وایي او څه دلایل خپل وایي دا شته او دا شته او دا کم شته دا علماء چې کوم خلک وته مونږ وایو دا ټول بدعت مسؤل دي دا اسقاط مروجته او کنه ولې اسقاط نشته هذا چې مخاله نه دی ورسته دا او کنه شته کنه ولې دا وایي دلایل ولا وایي علماء حل دار چې موږ ټول داس امام غزالی رحمت الله علیه وایي زما په زمانه کې خلک فقه زده کوي ولې فقه پر دي کې پیدا نو زه ته یم چې طب هم پر دي کې پیدا کنه طب نو طب ولې زده کوي په طب کې قدم نشي کوي نن سبا وایا طب زده کوي علم خشي علم علمان علم الاديان وعلم الابدان كما قالوا دا خشي دی کنه نو ډاکټري خشي دی علم نه سکول ته او کالج ته وای دا الله په باندې کوم علم دی د قران زهد شي د دنیا د هم حاصله وا خدا الله په باندې قدر من شي ګوري د دین نه دا مې اسی خبرې وکړي خې خبرې مې وکړي اگر چې په خپل عامل سمنيما او دا کوشش کوم رب زدنی علما یا الله دمای زه په سکول کې استاد شوم درې میاشتې ما په سکول کې دی او دا مدرسې نه پرې خو ما سبق ویلې نو ما مولي فاضل کو نو پلار په مولي فاضل پرې ته خو راځه نو ما سکول کې به استاد شوم او څه تنخواه ډېر راکې نو بس نو دا ما شرګل کې استاد مو استادي په زور راغله یو مرګ را اوسته مو استاد بیا نو وایي چې تخت نه راځه راولې چې راشه نو کړ بنیر تلل نو ما بالکان سبق وی نو زما مرګري سبق استادانو هغه به کله موږ کو کله بینه کله پاتې مو کله پناټي نو ما دا خو غزي سورې تیری شي نو زه بیا هم د قصیم کله به موږ کوم کله پټو دینه کې زبر وکړو د دې اثر ما وشي سکول یو د خپل لپاره درې مېش نو کړی نو کړل سکول یو خو دغه معاشره مخ خانه شو راغله مې په دې پوښتنه نو دا شی خشه دی او ډیر ګران دی ها ډیر ګران دی یو سره به خر پیژنې او داغه په کور کې بحث سړي او پتا باندې بزان اسمان دی او ته چې کوم دې ځان زو اړي ولې تاسو څه پس پويږي مولا صاحب ذکر څه ذکر وروړي نشته ذکر خپل
نه به رسول غم کوي نه به خالي کوي نه به سرشتي کوي نه به رسول خلار کستري مشي وي سيو سره وشوي خان بره نو الله دې وکړي چې موږ کې توفیق پیدا شي دا دې دا علم دا محبت د سینې کې داسې کیږي چې د دین سره محبت اکیل او الله دې اسلامي حکومت را وري نو قال بدا خبرې کیږي ورنه چې اسلامي حکومت نه ګوره لو عالم او لو فاضل پس کوم کې تسلولې یو پیرټ 50 منټه او 30 منټه سلولې انګريزي اردو فلسفه پلان کې څومره تنخواه ده شپږ زره لس زره و زره زما سره تسلولې شپږ سبقه و سبقه اته سبقه تنخواه څومره ده په ټول کال کې څومره تنخواه ده وایي امیاش کې څومره تنخواه ده وایي دا خو یو لاک ده دا خو شل زره ده دا خو دیش ده دا سلوخ او دا خوار اس نشتی اولی نه وای سبق خشه دین خشه دی مناسب سبق نو وای نه وای نو تاسو نو الله خو سره فرق کوي کنه ته مړه ماته وي خلک مولي شه ته وای د مولي زامن سبق کوي په خپل سبق نه وای دین خو نه ما په منډه کې په بل پسې منډه کې مناسب او مولا یو سړي له غیر ما یو مینو کارکاو یو سره اکثر دې چې اصل خپل کسب کوي یعنی ته ایمان نو پلار ایمانو ته ایمان ته ایمان وکړه دسی وایي نو ستاسو یو څه تاسو کسب کوو خو چې ته پدې پر سمباله یا څه په دې څنګه وکړ جوړو ته څه جوړو ته ولې په دې راځي ځان دې نو په خاله ټول وکړه خیر دا نه څنګه په لغه ولقد هدينا الى ادم قسم دې چې وعده کړی د ادم علیه السلام د قران صفته شو او دې رنګ کې او دا یو ته چې ګورې په دې قران په بیانولو کې قد لکشا دا یو ته ویلي ولا تعجب بالقران عظیمت بکې خیره بینو لکه ادم بابا خبره شو ثانه چرته یې رنشي عهد وعدی ته وي وصیت ته وي امر ته وي من قبل مخکې د دې ټیمنا فنسیان د ادم بابا نو وعده هي رشوا نسیان په دوه ترجمه راځي پر خودو ته هم وي او یې راول یا دا وای ها د آدم بابا په څه چې مونږ کوو نه پای کې مونږ وای د آدم بابا نه شو یا په هیر سره شو یو جواب او دا دې په نسیه او کله وایو نسیه معنا دا نه د هیر نه دی پر خودل ترجمه هم شته البته یا غلطی اجتهادي شو او یا د پیغمبرانو قبل شو او بل بحث روان ان شاء الله نن په دې کتاب کې ټول امام رازي درته وایي یو د پانه وعصا ادمو کې روان تفسیر کبیر کی سوی هغه ټول ورته نو کله ته نسیمان هیر کړو ولم نجد له عظما قستنو او بل ترجمه فنسیا فی خودو او وعده هی پری خودلا ولم نجد عظما او دې ثابت قدم نو یو ترجمه فنسیا العهد ولم يهتم به ولم يشتغل بحفظه یا خو هیر کړو او بیا خو په اعتراف کې چې الک طاهر خو دیول نشتري مالته بي ځای جواب کوي چې الک طاهر خو دیول نشي خو زما او ستاره په رشید پیغمبر دیم جواب چې دې یو هیرول دي سره قصدن او عمدن کی اسباب د حفظ پیدا نکړي حفظ و نکړي د هیر او د اهتمام و نکړي د حفظ ایتا برای په سمانی په ترک الاهتمام او دیمه درو ابن عباس الحسن مانا پریخ او دل فترکما وصابی پریخ او دو بہتر نسیمانه هیر نا پریخ او دو نسامارا نسیان شو مجاز و نترکی پریخ او دو ولم نجد وازما ابدک ثابت قدمین نوا تصمیم رعین و ثبات قدمین یو ترجمه قصد نو کرے بل ترجمه عظم مانی ثابت قدم نو او دا دخت الاخیال داج دا ثابت قدم ترجمه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هغه وخت یاتي ایمان ملائکه ته سجدو کوي آدم ته سجدو ټول ابا ایمګری ابا انکار کو قلنا يا آدم ان هذا عدو لك دا سره ستاسو دشمن دی ولزوجك استاد ولې دشمن دی حسد کوي کنه اول حسد تکړه اسو کو دې بوډا دی جاهل دی واده له ځوان دی عالم دی او بوډا جاهل کو د همیشه لپاره ځوان عالم مخالف سو کوئی اصلي بدل دی فلا يخرجنكما وذن واحده بيت اطلب جنتنا فتشقى تكليف دير کې فتقعد بمتاعب الدنيا نستريح بشي بالدنيا فمتاعب باندې
دل تواج حوا فتهم دلنا تشقياني واللي ما يخدع الفاظه من تفاصيل الرعايات به بل اصل خبر فآدم كده او حوا فتابيدا فريد حتى لاغي ذكر ونكرو لاغي تعطر الدو وجنه او ان دلك رابش فستار فارب يا التم يتلاقلو چه آدم ده خبري ولي من الله فتوينو ما يهير شو یا دو تعیناو کړه دا غمینه پیدا شو دغه ونه تا او څو وخت یې خبر تیر شو په دې حسن ان لك الله تجوا فيها ترى فرسای په جنت کې تبنوږي کېږي بلې کې ولا تعالی ببر باندېږي وانك لا تموت توبه کې تګي کېږي همنو ولا تصحى او ګرمي به ته هم رسیږي لا تصيبك الشمس تصحى معنی ګرمي ته بدل راځي لا تصيبك الشمس ضحى كسا نو ما ته به ګرمي رسیږي قال ویلی اوستلی شیطان په پټه غوندي خبر وسوسه وی اصل کې وسوسه په عربی کې استوي کاله چې خوځي کې د کالی خوځیدو اغواز کې هغه وسواس وي صوت الحلی او غیر خبري شیطان او غیر خبره پر وسوسه وی ادم دا غنغه بدل وسوسه ده لکه امتاتا ونه ده همیشه والی دا ونه څوګړي کنه دي همیشه پاتې وملك ذات حکومت لا يبلا ختميږي بیا اعتراض کا چې ور دخل کله په یقین کې دا غلط خبر ده بس نه وکړي نو موږ وایو چې په وخت کې معلومات نو یا خود نه مراد مکستوي دی ودا فاكلا منها وخل ادم او بيبي دغه وایي فبطلهما سوءاتهما كارش وغيتا سوءات وابن عباس عريا عن النور الذي كان الله تعالى البصماء رنا في العالى شاهدوا حتى وفروجهما شان دامين اخكارش وطفقا شرب يخصفان نخالوا البيت عليهما بظهرما يورقل زبان دي جانت وعصى آدم ربه خلاف ورزق الله آدم دخل رب فغوان خطاش دخل مطلبنا یا دنی غلارنا یا جون دی کمزور شو جون دی خراب شو ظل عن مطلوبه هو الخلود یا المطلوب ترک الاقل یا خود خپل مطلب نخطا شو چه خلود دی یا دا درس دا اللہ کم مطلب وش ترک الاقل دی دا غین خطا شو یا دنی غلار دشون قویناتو کشو السوق پسد علی عیشو جون دی خراب شو او غواقی سوء رضا ماشون سینروی او پیپ خرام شی اوس وی وقت کېدا تفسیر کبیر خبرې کړې دي او هم محکمه ویلې دي اوس بیا وایا په دې وخت تفسیر کبیر چې راوایي ټول خبرې دلته روح المانی نقل کړي 247 د ظاهر آیت معلومیږي چې دا ګناه کبیره شوی ده وظاهر آیت يدل ما هو الكبائر او دغه حاصل دي کلام د امام نه لکه پیغمبر آدم بابا نه د پیغمبرینه مخکې شي وی لکه بعض علما لکه موږ وایو خبره بخلاص شي وایي کله پیغمبري په دوران کې بیا پتن چلته فإن كان صدوره بعد البعثة تعمدا بغير سيان ولا تأويل علماء محققين او امام متقنين دي خبر قائل لي چې انبياء علیه الصلاه والسلام محفوظ دي مگر ازارقه خوارج قائل لي چې پیغمبرانو ګناه د پیغمبري په دوران کې دي شي حتی چې کبایر لکه چې کفر هم کې دي شي دا فوزیلیه دا ازارقه لګي الته فوزیلیه تصدیق دي اغلا شو اکدا چې و چې نه د پیغمبر دوران د پیغمبر نه قبل دي بعض علماء بیا وایي وإن كان صدور قبل البسط كما قال به الجمع وقال الإمام إنه مدو إمام راجي ولم مغبار لك قصدني معتزلة خلاف دي شيئة خلاف دي شيئة دا پیدایش نا پیغمبر معصوم دي او معتزلة دا زوانين معصوم دي بیا مشکلة کی منما اشکال نشتی دی دا قاضی بکر وینا مطلع چه عقلا او سمن تغیی منتنه دا پیغمبرین قبل گناوشی بلکه عقلا دا ممکنن دا یو سره مخکې غیر مسلمان ایجاد مسلمان شي او پیغمبر شي دا احتمال شته کما قال امری په افکار اصحاب او اکثر مدل دي اکه سهوانی فرسیه بیا مشکله کې شیګان خو څه د کبیره سهو په خاطر به صف نشي کېدی اکه بس به صف نوي اشکال دار په زباب باندې او قال یعذب په مواقف کې اکثرین وایي جو وصول الکبیر دي کېدش مگر هغه خبره چې معجزه په دې کې رښتینه دا وګد بحث آغا تفسیر کبیر لنا والاحوت اکداشی دا قصدن و آمدن وی شنقائب دخل دی
بعد البعثه عند الجمهور خلافا للجبري صغير كيريشي او صغير كيريشي تصور باتفاق شرقائد بيان شو والاحوط هذا النظر مقام دا آدم علیہ السلام تا ادات شوی دی دا پیغمبرین قبل شوی او صحوان شوی دی تیر شوی دی یا یہ تاویل کرده تاویل کا مطلب دا منع تحریمی دا او دا و تحریمی او دا منع تنزیحی دا بخیال کی یا منع دا نوع انن دا شوی منع دا شخص دا شوی دا مخی مویل او دا سفی وشوی دا حالات الابر سیئت المقربی او بیا والعلات نن سبا اگر تشوی دی مناسب یو فللا چې نسبت ته اسلام آدم تن سبا وکړي دا بنه کوي او یا خلق تخرج آدم نه الا يكون مگر ک تعلیل قران وي یا راوی د حدیث وی نو وی دی اکل ځان شروع د کتاب ته حدیث نه بیان قران او ځان نه کوي دا پکار نه دا قاضي بکر عربي وای چې زړه خپل پلار دې دې ته ونه وي چې ما پلار دا غلطي کړی و بیا او نکته بسنګ داوش په دې خوشاله شي کوي او دعوه کړی دا الاول اخبار کړی دا الله په صفاتو نه پکار ها الله صفات متشابه به الله يد دا الله وجه دا به هم نوای البته چې مجبور شوی نه پدې کې بوای او دې حدیث کې دا واقعام دي چې پیدا نه ورکړي عقل او پیدا نه ورکړي هیڅ شی د الله د فیصله آدم ته خبره شي د خدای الله فیصله دا ټول خبره یادو ثم استوى ربه بیا الله منتخب کړو پتا باندې قبول توبه وکړو او هدا الله ته هدایت ورې معلومیږي لا ټول شی قابوها بعثتنا قال اهبطا منها جميعا ویل الله کو شی دواره د جنتنا با تاسو د بعض دشمنان دي او دا بعضکم صيغه د جمع او لا پکې دنه کچر برات تاسو ته زما تر نه هدایت او سو کابي هدایت او نه خطا کیږي او نه بدبخت کیږي لا اشقا نه بستل کیږي دلته وایو حدیث پیش کړي سوق کتاب الله تابع شو هذا الله من الظلات والدنيا وقاوس الحساب سوق چې مخوالي د ذکر زمانہ هغه لپاره ژوند دې ځن کان سخت ضيقه شديده سخت ژوند فقبر کی بوي آینده بوي قیامت کی بوي ونحشو قرطب يوم القيامه قیامت کی اعمال دو ظاهر د معلومی کی چورون بوي لکه بل قرآن ونحشو يوم القيامه الى وجوه عميا وبكما صم بیا به اعتراض راځي چې دا څنګه ورسو ابن عباس خبر کوي کافر وشر اولا بصیر لاول دل کوي بیا روشي دا چې خبر کوي د زمخ کی روغ من دا په قیامت کې هم کوي شي او دلته د اعمال ترجمه کې ځای عقل پر اثر وندو دام جواب کوي هي زماره ولې پورته اعمال دو او زه خو لیدل کوم کدارون په اعتبار د عقل دلایل شي هم ټیک ده یارو ولې موضوع خو لیدل کوم قال وي الله كذلك متقصد اتت آياتنا زما آياتون كبراوي فنسيتها نتابري خوديو اي تركتها تابري خوديو وكذلك لمنوسا ننبتم دا الله برحمتنا پري خوديش سو کوئی قیامت کی پورتکی گران دو یو زمانه کې براندے بیا بلدون کی بشي یا لاول بلدون کی بیا براندے شي او یا دا رندوال مراد قیامت دنیا دا دسترگو رندوال انده دا زردوال وكذلك نزيد سجداور کو هغسوک اصرفا اذا حد تجاوزو کی ایمان والفایتون ربانی او عذاب داخل دے اشد سختی و ابقاها نشتی افلم یهد لهم اللہ وی ایامون دیتا ہدایت ننے کرے دیتا مخودن ننے کرے دیتا وضاحت ننے کرے پمانے وضاحت سمنا نکلی مخی دی قومونا او روان داخل داوی پا مکاناتو کی یشک پا دی مذکور کی دلائل دی دا آیت نخد قدرت کی دا پار دا خواندان دا نوها دا عقل اکنه یو وینا چه مخیش درفستان تاخیر دا عذاب نوے لكان العذاب لزاما عذاب لازم خطئ وپدې خلق ولكان اجل مسمى او دا عذاب بسو نیټه دا عتب کی په کلمې باندې ولولا كلمه واجل مسمى لكان لزاما دا بیا لازم فاصبر صبر کوا على ما يقول او تسبيح سر حمد ربنا فخاد خطو نورنا نك تسبيح مراد تسبيح سبحان الله ولهم تکدا اك سبحان الله ذکر تجوزه مراد كل سبا مسکوا وقبل غروبها فخاد پریوتونا ما زیگر کوا سما په کتاب کې روح المانی کې قبل غروبها اي صلاه المغرب زما لیکل الظاهر قبل الغروب العصر فکار دی خطا شوی دی او ما لیکل ابن کثیر کې صلاه العصر او بیا د بخاری مسلم حدیث هم نقل کوا دلته او دلته نقل کوي حاکم حدیثو
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صلاة الظهر والعصر دا پکې مراد دي ومن آناء الليل او د ټیمون شپې نه مسخوتن او ماخام فسبح تسبيحات واطراف النهار فاطراف دورل کې اطراف دورل کې څوک ماسپخین دي او یا دوباره وای سحر او مازیګر دي دا ټول پکې دنده کوي او دا پکې ابو مسلم چې مراد تسبيحات معنا د الله تنزيه په دی وخت کې وایا او د دې مطلب دا دی سبحان الله او د دې مطلب نه چې په دغه ټیم کې طول ورځو تعمیم پکې راځي ولا لعلك ترضى دې لپاره ته خوشاله شي څنګه خوشاله شي په قیامت کې یا په دنیا کې کامیاب بشي دعوت پر خوشي ولا تمدن عينيك مبد وخبل استرګي لا تطل نظرهما بطريق الرغبه والمال مغدوا مغورا الى ما حرم الدولت متعنا به چې فائدہ ورکړي په باندې زامن دي مال دي مقامات دي جامع دي غسل دي ازواج منهم اقسام د کافرانو وای څوک پیغمبر ته او ريمون ته ظهرت الحياه الدنيا متعناهم ظهرت الدنيا يا جعلنا لهم ظهرتا ګرځوي د دې لپاره مونږه خالص ژوند د دنیا لنبتلهم به دې لپاره امتحان کو د دې معاملې امتحان کو ورزق ربک او کوم شي چې الله دې ستاره پاله او دې رب ستاره په دنیا کې او آخرت کې غرضا وابقا همیشه وامر اهلك بالصلاه ویناک وخپل بچوتا خپل خزتا خپل بچوتا بالصلاه منذر مالی فرائض ما شمار ته معاینه کوا چې وکړه واستبر عليها او همیشه ساته کینګ ساته عليها په منذر لا سلوکار اسقام ته نغړو ډوډۍ روزي مونږ ورول درکو نن تراوی پیغمبر خدا تقریبا بلاره نو بچو ته وی موږ کوو امر لك بل حدیث ته ان سيد اصحاب اهلو خسارتون نادى لو صلوا بالصلاه صلوا انبياء عليه السلام ځان ته لګو اورن فزو بالصلاه عمر فاروق صلي بالليل ما شاء الله حتى شفي اخر شو خپل بچي بي راوي والعاقبه خانجام عاقبت حمیده جنت ته غیر للتقوا نه پرهیزګار دی لاهل التقوا چې کوم خلک پرهیزګاران دي وقالوا كافرون الا لا ياتينا بآيات من ربه ولذا لك پیغمبر په معجزه مطلب درفنا نو الله فرمای اولم تاتهم بدون معجزه غړي اندر غلطه بينهما کار دلیل هغه چې په صفه اوله کې بینه دلیل ته وایي ینه دا یو معجزه ده کنه معجزه ته وایي امر خالق ده او د پیغمبر خدا لپاره قرآن راغی او دې معجز دی نو دا بینه او کار دلیل هغه صفه اوله کې هغه دانه ده نو بینه مراد قرآن څخه ولو ان اهلكنا بعذاب کله خلق تواخر په عذاب باندې من قبله مخکره دی لګلو د پیغمبر ما او د بینه براجه کې راځي نبی راځي کچاته بینه تا او بینه قران ته وای بینه برهان او دلیل ته وای نو مخکې د برهان او دلیلنا مؤنث کوي هم مذکر کوي وای وادي اذن ربا ولې دم ته رسول تابع شي د آیت مستا او خلق النزل چې بیسه تشوي شرمنده شوی ونقذ رسوا شوی نازل سپک شوی په عذاب ونقذ شرمنده شوی كل هر یو موږ تاسو کې متربصون انتظار وشعر تاسو انتظار کوئ زله چې معلومه کې سوق دي اصحاب السنه سویل نه غلار و ما يهتدى السوق پني غلار روان دي دا پکې اوس بل سپار شروع کوي سوره انبیاء لا اساس دیغه اوس د پیغمبرانو علیهم السلام قصه مکه پیغمبرانو اوسم دی وجو اتصالها بما قبلها غیر مکه ویلو چې پاتې شو کې پیغمبرانو اوس سوره انبیاء بیا شو او دې کې تخویف دې اقترب للناس حسابهم في غفلة اقترب حسابهم نزدې دې حساب د خلقو للناس خلقو هم دې راځي چاته للناس او للناس مخکې ذکر دی اگر چې فاعل دی او رسته دی پر پس کې ومرتبه خو دې مخکې دی کنه نو د للناس مې راځي شغله نزدې دې حساب د خلقو د پاره د خلقو للناس او دې په خبرې کې دي په غفلت کې دي او موردون مخ اړول کې د آیات النبی دا مراد د ناس نه مشرکان دي ناس نه عام خلق دي او داغي به چې قیامت نشته دي داغي لپاره وایي نو الله پاک وایي قیامت نږدې ده حقیقت یې نږدې څنګه په منځ کې وصل کال کې شو 200 وشو زر کال وشو سوال لسو وشو په زر دا پکې مشهور خبره ده ما اقرب ما ات سني زیاده چې روان دي او ما بعد ما پات چې کوم په وڅ شه ډېر لري دي پرونه ور ډېر لري دا
او سل کاله پس نزینی خو نه ور دې له راځي نه ګوري بیا نو په دې نه ته دا ویل شي یزیر او دلته بیزاوی نقل کوي چې دا پکې معلومه شي حساب کتاب شته مخکې یو ځل ما خبره کړو قیامت کې ټول شته معتزله وینا ساجد حساب کتاب شته نه کوي دا ساجد نشته نو موږ وایو شته دا آیاتم پیشو او ان تبدو ما فی الارض یحاسبکم به الله پکې هم شته معتزله وی تلا نشتی خان حساب کتاب نشتی خان او لا صراطم نشتی حوضم نشتی او شفاعتم نشتی ټول خبر یادوا کافر ورته وی وای نه ان سواغ په پیتا سره دی کنه شیلا خواجی خواجی پلان کی خبر نه مله وکال کی مسله د یمینه کافر الا میزانا ولا حسابا ولا صراطا ولا شفاعت او بدل ورکول غي منخه وهم في غفلة بغل خلقهم معرضون محررون كده آيات النبي وما ياتهم من ذكر نراجي كتا يوحسد القرآن ذكر نصيحة يوحسد القرآن او دامين تك زيادة شو من ربهم طرف ربنا محدثين چه پدي نزول کی تازوی محدث قرآن نوے خو نزول تازشی او دی با لوبی کئی لاهرا قلوبهم غافل بوزن لدي لاهية يلها لها يلهو مشغولتيات وي لهي يلها غفلت توي غافل بوزن لدي واثر النجوى او پټو کجرګه الذين ظلموا وشظالمان سوي هل هذا نه دا سره مگر بني ادم دي فرشتہ خونه دا او استاد په خوراک اوسل کوي نو تاسو د پیغمبري مړ اوس پکې نحویان دا چې نه وراشي طالبان ته معلومه ده واثر النجوى الله کده اثر فاعل سو دي الذين ظلموا او اسناد د پیچ وشي اسم ظاهر دا نو فعل موحد وي نه دا و پکې سکی نو اعتراض راغې نو جواب درې جواب دي یو دا چې الذين ظلموا مبتدا ده اثر النجوى خبر مقدم دي نو ضمیر راځي چاته مقدم ته اسم ظاهر ته اسناد نه شي سمیر ده شي دا مې یو جواب دویم جواب چې اثرو کی واو فاعل دي الذين ظلموا دا غینه بدل دي واثروا پټک جرګې لرا بدل دا غینه اثرون سو الذين ظلموا او دا دې لپاره ذکر کړو اولا ضمیر سره دوباره بیا دا غیر ظلم خلقو تکار شي دریم جواب پکې راشي د یو قوم د عادت ته لکه څنګه چې فاعل مؤنث وي نو په لوته مؤنث کې ضربا او ضربت نو ضربت دا تاسو راغلی کنه د شانتي داسې باندې خلق شته چې هغه دې کوي واو حرف دې ضمیر نه دی اسم نه دی دا حرف دی او دلالت کوي په دې باندې چې فاعل د دې مذکر دی یا مؤنث دی یا یو دی یا ګڼ دی دا حق دې دریم شو ابو عبیده ولا خفش نظری خبر اقوال هل هذا الا بسمكم نه دا مگر بنن صوفشتي افتاتون السير تاسو اتلکو سیرتا سیر منی او تاسو لیدون کې دا خواندانی راس کوي قولوا توقال وي پیغمبر رب زما واقف د وینا اسمان کې ویناوي کزما کې دي حالت خبر دی والسميع او دي ټول خبري عليم دي ټول بل دا فيوس بل خبري قالوا وي اذغاس احلام فراغنده خوبونه دي بیګا پیغمبر خدا خود له بلش په بل دا فراغنده خود احلام خوبونه اذغاس باندې فراغنده غاډي وډي او دي نعوذ بالله بل خبر بل ابتلا او بلکې دا په ضروري ویل دي نعوذ بالله به اصل خبره کوي بل خبر بل وجر بلکې دي شاعر دي دا سره چې په غلط رواني کنه نو سره پړکی نو کله یو سوي او کله بس سره په غلط رواني او دلایل په قائم شي نو دې بیا سوي کله یو خبره کوي کله بل نو کله وایي سوي دا سحر دی دا پراګنده خوبونه دي به د ځان راکړي شاعر هل یاتنا بیاتین بل خبره کو چې دا ټول دي او دې پیغمبر نه راځي او معجزه مطلوبه کنه چې دا عذاب را ولا ما راځي کنه راتلو کې بیا مخه مانی لکه څنګه چې شي مخکې الله فرمای ما امن قبلهم من قريه ایمان نه راوړي مخکې دې یو کړی یو اهل د کلی ایمان او کړه یا معجزه اسکار کړو او اهلکنا هذه قومنا چې مغلال کړی آیا دې به ایمان وروړي وما ارسلنا قبلك الا رجال نوحي اليه نلګي مخکې دې مګر سړي اغه ته وحي کړو تاسو کې د ذکرونه کتا سن پوهیږي د هلي ربوت کې په خاطر پیغمبران سړيو کو پرشتي وي د هلي نو تاسو کو وما جعلناهم جسدا
نو ګرځولې غیر بوټي د څه بوټي لایق نو طعام راغي وي جسد او جسم یو دی او جسد مستعملي کې په بني آدم لوړې بینه کړلې وما كان قد همیشه پاتې کېږي نو پیغمبران په هغه همیشه نو پیغمبران په دې پیغمبر دي ثم صدقناه الوعد بیا موږ شاګر پیغمبر سره وعده فانجي له من نشاء بشر ردي او تفسد دي راځي ور اهلك المسرفين او طباق من کسان چې د حد زیاتې کوي لقد انزلنا اليكم كتابا ترغيب قران ته خامخ عليكم تاسو کتاب چې قران دی فيه به قران ذکركم استاسو نصيحت ته یو ترجمه پدې کې استاسو عزت ته بل ترجمه پدې کې استاسو تعریفات دي دوی السویت والشرف قران په عربی دی تاسو عرب یې د عربی قدر راغی قران په عربی دی تاسو قدر راغی دي کې تاسو شرافت دی لانکم حملته والمرء في حل ما تاسو متقوس کې په عربی خو تاسو یا پدې کې عزت دی او چت اخلاق کا استعمال یا پدې کې تاسو خیا داشت دی یا پدې کې تاسو نصيحت ته ټول پکې وایي افلا تعقلوا وكم قسمنا من قتين ثم قسم ما تولتي ثم ما كي هلاكين قومنا كان ظالما شق ظالما او شأنا بعدها فإذا كنا دارين قومنا آخرين فلما أحسوا بأسنا هلك دي خلقوا محسوك عذاب زمون ليه بوشي نو مخي خبر په اهل کې و نو پای کې وکم قسمنا من قتين كانت ظالمة وأنشأنا بعد الكري او دلت قوما فلما احسوا دي قوم یا فلما احسوا دي قرير مرد اهل دكري عذابهم اذا هم منها ناغن دكن يركضون زغي ركز او خصوصا فاسرشا وصغلاوي من دي وحي دكن فرشتي ورطوي يا شاوتي ويلي لا تركضوا من دي موهي سلام من دي وغي ورجوا وفش الى ماهر بنگلوتا اغزمکو تا اغمال تا اغ دولت تا اتربتم فيه اجتاس پاکی خوشحاله کرشی من النعام والتلذذ والاطار سدي ابطارونیا ومساکنکم اغ مقامات تا لعلکم سنتاسونا بتفوسونا کی دیشی سنتا فوس پاکی دیشی سو کوئی مشوری برا خلق ساتو خود کلی مشران خلقی خلصاتو مشوری اخلی شخصا بھئی یا پتاسو مصیبت رہے سوک ولایو تفوس پکې دا مصیبت څنګه راغله څه خراب کړی دي تاسو نه پته پوس کې دی شي چې کوم شي هلاک شي دا غي تفوس پکې تاسو الته د علم د مشاهدین یا تاسو خانان مانان یې ملکانان یې معتبرات تاسو خو نو ګران یې بلادي سیب من کوم کارو او څه کارو تاسو نه بخپل حشم او عبید مطالبه کوي یا خلق باندې تخفي بدل غواړي تاسو نه پته پوس کې نشته مشورې په شکل تاسو نه پته پوښتنه دا هلاک شو مبارکي تاسو نه خادمان د کارون ته وصول کوي تاسو نه خلک تحقیق وایي دا ټول خندان قال يا وينا وای هلاکت حاضر شه ان كنا ظالمين ظلم كون هلاکت باطل بلاشه فما زالت تلك دعواهم دا چغات یا وینا دي چغوا حتى چوغر زلغیل موږ حسیدا لوشي لکه سره چې غنم دوار لوکی او خامدین غری پراتو خمود ور چې مشي هغه خمود وي احاسيد فصل چې لوشي دا ټول ترجمه شو شبه بالنبات وبالنار دا غیا سره مشهور مشابه شو حسید شو دا اوس مشابه شو ور شو دي حسید او خامد شو وما في السماء والارض دې په داخل اسمان الله او بينهما دائمي لو بكون کی بے مقصد کار نه کړي ها چې لو بکو څه مقصد بني لو اردنا كذا من اراده لهوا ان نتخذ لهوا چې من حاصل کو عبس كعبس كرم کوله نتخذنا موږ د خپل تر بغا سبب مړ پیدا کول یو ترجمه بعض خلک وی لهوا خذت وی کوم اراده خذ کوله یا د بچو کوله یا عبسم کوله دا ټول په کې باندې کېږي شي لو داخل کا تمام غلطي نکمم اراده د عبس کوله د خپل طرفنا والحق عندي ان العبس نقصد الله وینکي اسوق من عندنا د خپل طرف خدم کوله د مجردات د خدي فرشتو کې وغيرها کې دا ویل شم او دا ویل شم چې له طلب التزويج وعده کول او خلطم له ویل شي بچو تم له ویل شي سره مسؤله کوي دا ټول پکې باندې سو کوئی کده اولاد ارادم کوله یا د خذ ارادم کوله یا د عبسم کوله دا ټول بل بسندا نقذف بالحق ولو بحق باندې
اته مشتوت الرمي بالبعيد الذي مشتوت ولو په حق باندې باطل لرا فيدمغو تكوي دا حق باطل لرا يمحقه بالكل ختمي او دمغو كسر الشيء رخي الاجوى پوسون الشيء دد او رانول توصيل الشيء منگا دمغا کو ما تود دا باطل په حق باندې فاذا هو بعد نادا دا باطل تنكي استاذ برهاتت ته دغه تاسو په حق باندې ما سوچ بیانوي وله ما في السماوات فقط الله دې غچ اسمان دي پزمکي وله تعالی خاصا جميع المخلوقات خلقا وتكيدا وملكا وتكيدا وتدبيرا وتصرفا واحياء واماتة وتعذيبا واصابة من غير كل احد في ذلك الدخل ما استقلالا ولا استتباعا وستو پیدا کول زمادی مالک زیما تدبیر زکوما تصرفات زکوما جندی کول زکوما مړ کول زکوما عذاب ورکول زکوما ثواب زور کوما د هیڅ چا په استقلال نه برخه نشته دي او د تابع په شکل هم نشته څومره خاصه تفصیل وکړو کنه دا نیکان صالحان پکې دا شک کوي دا کار پیدا والله په ملکیت پلان کې نه تدبیر دا ټول خبره ومن عنده هغه فرشتي چې باندې اندادي او عنديت ورته مکان هو الله تعالی مکان نشي عزت من تکبر نه کوي د عبادت الله نه ولا يستحسن استريكيهم لا يتلون ولا يتعبون استريكي